د میخې قرباني مسلمانانو مونږ دی مولیانو هم د نوارو پار خطا کړی دی خیال یې کړی څوک په دې راځي او څوک په دې راځي او مړی او درز غوبل سټارټ دی نوي نوي نظامونه دي خو مونږ دا ومنو چې نبي علیه السلام میخه نه ده حلاله کړې صحیح د صحابو نه ده حلاله کړې نو نبي اسلام خو ډېر کارونه چې په هغه ټایم کې نه مزایل په هغه ټایم کې نه ټوپک او تمانچه په هغه ټایم کې نه جاس په ټایم کې نه ټینک په ټایم کې نه اوس خو چې په دې د جهاد کې نعوذ بالله دا خو بیا نه دي پکار د دې نه خو بیا ځان ساتل پکار دي ځکه نبي علیه السلام په جنګ نه دی کړی هغه تورو په نیزو باندې جنګ دی په دې جاس کې چې دا مسافر دی حج له لاړ او نعوذ بالله دا خو ګوره بیا پکار چې د جهاد نه ځان وساتي ځکه چې دا خو نبی اسلام په جاس کې نه ایتلی صحابو په جاس کې نه ایتلی په دې ګاډو کې چې ما او تا ګرځو نو دا خو یاره ګوره نبی اسلام په دې ګاډو کې نه ایتلی چېرته یاره او صحابو هم کې نه ایتلی دا خو ګوره بیا مونږ والله سې زیاتی کوو چې په دې ګاډو کې ګرځو او دا مخکې سیټ کې بیا ناست یو که نه دا خو ګوره مونږ زیاتی کوو ځکه نبی اسلام او صحابو خو پکې نه ایتلي داسې دنیا څیزونه دي چې نبی اسلام او صحابو دور کې نه په هغه ځای کې نه نو ولې ته به څه وایې چې دا حرام دي دویمه دا خبره جناب مسند فردوس کې حدیث مبارک دی علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې میخه نه د میخه دا د اوو کسانو باندې برابر ده یعنی وایي سی به کولی شي ګوره په دې کې د ټولو امامانو اختلاف نشته ښه یو امام هم دا نه وایي جناب چې په میخه باندې قرباني نه کیږي جناب حسن بصري صاحب څه فرمایي حسن بصري رحمت الله تابعي دی تابعي لوی بزرګ دی هغه څه وایي چې میخه په شان څه ده دا د غوا ده جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې عمر ثانی ورته ویلی کیږي هغه به خپلو ائمو ته خط لیږو جناب چې دا میخه نه ده دا په شان مطلب یې چې دا په شان د غوا ده هر یو امام مالک صاحب فرمایي چې میخه په شان د غوا ده یا میخه غوا ده دا یې ویلي دي نو جناب امام مالک سے مونږ ته دا وایي ټول ائمه مونږ ته وایي چې کیږي پی او حسن بصري سے مونږ ته وایي چې کیږي پی علي سے مونږ ته وایي چې کیږي پی او دغه شان جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مونږ ته وایي چې کیږي پی اختلاف پکې د سره نشته او نن سبا بیا وایو چې لکه نن سبا علما راپاسې وایي چې نشته پکې نو ستاسو مونږ کو دا غوي مونږ جناب حق حلال قرباني ده میخه قرباني په بالکل کیږي کو چرته تاسو دا وایي او مونږ دا وایو چې نبی اسلام چې کم کارونه کړي او صحابو کم کارونه کړي هغه به کوو نو بیا خو د الله بنده د دنیا څیزونه بیا ردې کیږي څنګه چې ما او تا ته وي یو مثال مې دله درکو او ګوره دا باقاعده شته میخه په شان د غوا ده او د زکات په معامله کې به هم د میخې د غوا په شان زکات کو نو جناب دا ټول شته ښه حسن بصري صاحب امام مالک صاحب ټول امامان یو پکې اختلاف نشته د یو امام په دې کې اختلاف نشته او نن سبا دور کې د موت را پاسو وایو چې بای بس مړه به نوي نوي نظامونه دي ناشنا مسله چې اړه مخ په بره بځي نو جناب بالکل قربانیانې کیږي د دنیا خلکو روزګار دی دنیا خلکو میخې راوستي دي او زه به یو دغه وکړم جناب خبره به وکړم نو دا څومره یو قسم لا هغه په عوامو کې بګړاو پیدا کوي کنه بالکل حق حلال قرباني ده د هیچا پکې اختلاف نشته خو مضبوطی قربانیانې کوي کم سے کم زموږ څلورم پنځم کال ماته کم سے کم مونږ د میخ او د میخین څاروي قرباني کوو او نور هم کوي شته بالکل شته ښه